پدی عارضی ژوند مستقلا زندگی وګټا د صبر غرشا د الله پاک بندگی وګټا نو خپل رضا دی د الله رضا د منګ دوران میډیکل کلینکس معاینه مو کړله د هغې ویزټ هم وکړو. ډېره مهرباني ډېره مننه. د دې کلینکس مقاصد به زه تاسو ته په دې طریقه باندې بیان کړم چې د دې کلینکس اولۍ خښته چې موږ ایښوده نو هغه موږ په دې طریقه باندې کېښودله چې موږ به دلته کې د انسانیت خدمت کوو. څنګه خدمت به کوو؟ هغه خدمت به داسې په دې طریقه باندې چې کو یو ځای کې ټیسټ په 1000 روپۍ 1500 روپۍ کېږي نو چې هغه ټیسټ زموږ سره په 100 یا په 500 روپۍ باندې کېږي. نو په یو ځای کې ډیلیوري کیس کېږي او هغه په 1000-2000 روپۍ کېږي نو چې هغه ټیسټ هغه د ډیلیوري کیس زموږ سره دلته کې په 500 یا په 1000 روپۍ باندې وشي. په دغه تناسب سره موږ د غریبانو دپاره خصوصي هم دا بلډینګ تیارول شروع کړي وو. خو افسوس خبره دا ده چې په دې وخت کې په موږ باندې داسې حالات رالو چې هغې زموږ مالي حالات داسې کمزوري کړو چې موږ یې په دې مجبوره کړو چې موږ دلته کې د ډاکټرانو دپاره کلینکس وراکړو. کلینکس موږ په څه طریقه باندې وراکړو؟ په هسپتال کې به مخکې که ستاسو خیر دی نو پرایویټ ډاکټران به پرایویټ ټینس په هسپتال کې هغې ته علاج وړو کولی به شو. خو بیا د موجوده حکومت داسې صورتحال اختیار کړو چې هغې د هسپتال نه راویستو او بار په روډونو باندې غریبانان ناستو او هغې به مریضان کتل. نو په دغه تناظر باندې مې دا فیصله وکړه چې د دې ده کې زه باقاعده د ډاکټرانو دپاره کلینکس تیار کړم او هغه کلینکس الحمدلله نن ستاسو مخې ته دي چې ډاکټرانو پکې باقاعده انټري کړې ده. ډاکټر اقبال صاحب زموږ سره د باقاعده انټري کړې ده، باقاعده هغه خپل کلینک شروع کړی دی. ډاکټر سید الله صاحب موږ سره ته الریډي کلینکس جوړ کړی دی، هغې باقاعده کلینک تیار کړی دی. ډاکټر رفیق صاحب چې کوم دی ارتوپیډک سرجن دی هغه باقاعده دلته کې خپل کلینک کولاو کړی دی. د دې کلینکس مقصد دا دی چې مریضانو ته په اسانه ډاکټر میلاو شي. الحمدلله دلته چې کوم ډاکټر هم راځي هغې به دلته کې باقاعده د غریب مریضانو سره باقاعده تعاون کوي او د دې بلډینګ مقصد به صرف او صرف دغه چې مریض ته په اسانه باندې خپل ډاکټر میلاو شي. بل موږ د غریبانانو دپاره باقاعده په دې کې د ډاکټرانو سره باقاعده خبره کړې ده چې کوم غریب مریض راځي، مستحق مریض راځي او د هغې سوز دس نه کېږي نو موږ باقاعده ډاکټرانو سره دغه خبره کړې ده چې هغه به فري اف کاسټ وړي. نمبر 2 خبردار چې په دې کې موږ فلحال د میډیکل سټور او د لیبارټرۍ سیسټم نه دی جوړ کړی. ځکه هم نه دی جوړ کړی چې دلته کې بار نور ډېر د دکانداران داسې دي چې هغې بایجان په هغې پسې باقاعده یو فیملي ورپسې ده، په هغې پسې ماشومانو طبقونه ورپسې دي. نو موږ دغه سوچ وکړو چې یاره دلته کې به موږ دکان او لیبارټري ځکه نه کولاوو چې د دې دګي چې کوم مریضان راځي هغه بار به د مارکیټ کې تقسیمیږي او په دغه ذریعه باندې د کوم دکانداران چې دي هغې د خپل رزق یو ذریعه وګرځوي.